وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باندې کو بیان د دلیل په دی باندې چې مسلمان دا نجسی نه او وفي قال حسن الزميل قد قال حسن يعني رجل قال قال قول حدث قال حسن لو قال حسن اسماعيل بن ولد من ابي واقيل في ولد رسول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره بن عمرو بن حبان صلى السلام الذي تلقى فقط ترجمان صلى ابو هريره فقط ترجمان لا فقط ترجمان لا نفن صلى ووصل فرهاب لا فقط لو تلقى فقط النبي صلى الله عليه وسلم ورد الى محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء ورجع ابو النبي صلى الله عليه وسلم قال في محمد صلى الله عليه وسلم اين كنت يا قال غير كل شيء قال قل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيتني وانا جنوب فكرهتما بدنا مجالسه كذا مجلسكما حتى أرسلت إلى ترديد رسولكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر السلام سبحان الله فأكيد لا إن المؤمن لا ينجس مسلمان في كل لا نجسينا مسلمان لا نجسينا امام مسلم رحمه الله بن روایت ذکر کړی ان المسلم لا ينجس مسلمان نجسی دلته ان المؤمن لا ينجس دا حدیث پدې کې دلیل دی پدې باندې چې مسلمان دا پاک دی کژوندې وي هم پاک دی او کمې دي هم پاک دی مسلمان کژوندې وي پدې باندې اجماع ده چې دا پاک دی حتی جنین چې د مور د بیړې نه پیدا شي او په دې باندې رطوبت د فرج مرئي موجود وي نو هم پاک دا پاک د په دې باندې اجماع پاتې شو حکم د مسلمان میت په دې کې اختلاف امام شافعي مولا دوه قول راغلي صحیح قول دا چې دا ظاهر دا پاک دی د دې وجنا دې دا غسل ورکولې شي دا د طهارت او پاکوالي لپاره د دې بدن د دې لاسونه د دې ټول جوارح اندامونه دا پاک دي ځکه ان المسلم لا ينجس صحیح قول دا دی چې مسلمان ژوندې پاک دی او میت هم پاک پاتې شو کافر د دې حکم په طهارت او نجاست کې حکم د مسلمان جمهور علما سلفا و خلفا د دې خارج کې کافر حیم پاک دی او میت هم پاک معنا کژوندې وي دا د چې پیاله کې ګوتو وي هغه ګوتو کې او کې خوري نو دا پاک او کمیت وي تا په باندې په لګېلې لاس دې په باندې او ها تعالی نجسی نه الله پلیتيږي قرآن حکیم کې الله تبارک وتعالى فرمایي انما المشركون نجس دین مراد نجاست اعتقادي مراد دا معنا مراد نه چې د دې جوارح اندامونه نجس دي لکه بول نجس دي غائط چې دین نجس دي دا معنا دا مراد معنا دا چې عقیده پلیته ده د شرک عقیده ده د کفر عقیده ده د دې عقیده د توحید عقیده نه ده د الله د وحدانیت او د یووالي عقیده نه لري کله چې مسلمان دا پاک کافر یو که مسلمان نو همدارنګه دلته مسلم راغلی خو کافر هم د دې په حکم کې دی نو د دې قلم پاتل د دې لاړم پاتې همدارنګه کړه بیا ولسي جنوبي خلدا حیزدا نفاقدا نو په دې باندې اجماع ده دا پات همدارنګه ماشومان راوه د دې جامع پاتې د ماشوم په سورده پاتل کتا سره روټي خوري لاس پاک دي د دې لاړ پاک دا ټول طهارت باندې تر دې چې یقینا نجاست موجود نه وي دا په طهارت باندې عمل کوي کتا د ماشومان او جامع در باندې کولاګلې یا غي سره د خوراک وکم یا په بو کې هغه لاس او هغه باندې او دس کې دا پاک دې تر څو چې ظاهري داغي په بدن باندې نجاست هغه دانی دې حدیث یو دا مسله معلومه شوه چې ته د اهل فضل او نیکانو بزرګانو خلق سره یعنی د هغه احترام بکې د هغه ادب بکې
دا غي سره چې مجلس کې کېنې نو ادب وکړي معنا در اکمل الهیئات کې بکېنې احسن الصفات کې بکېنې بهترین صفات باندې بکېنې مالته ورې مسواک به وي او دس به وکړي نو خو چې دنو سنت طریقې باندې پټې و په سر کې او هغه نه با سترګې به تورې کې راځي به پورې کې هغه نه با سادات او مشرانو مجلس ته هغه ته به ورو دا څنګه چې تر سادات د دې مجلس ته ورځي نو یو لاس کې د سیګریټ یو چپ طرف ته د نسوارو دا دونه بوټه کې وي او بیا مجلس ته ورځي دا احترام نه دی دا به احترامي همدارنګه د طالب العلم د پام دا پکار چې دا په وخت د مجالست د چا کې د علماو کې او د شيوخ سره کېني دا پات نظافت مراعات د دې چې کوم وختان شرعاً د اغیل رواله وي اغل لري دا څنګه چې پټ بریتونی وي او همدارنګه د ځان خبر نه وي نو دا څه بنوي دا برابر وي دکان دا څنګه چې غټ وي نو دا بنوي کوم شی چې بدبوې شیان دي وګړي د خورلې دا او پیاز د خورلې نو هغه نه بعد بیا په فابور کو سه او د دنیا صبر کو سه اوپره دې سره بدل ترازی نه ولله په صفا کې همدارنګه چې راځي مجلس کا 10 ترازی نه مسوار باندې اچي او کواچه مسواک به وهي خلب اوي دی یو بارنا 7 مرات وزل بخلوين دی مسواک به وهي او وعات والثامنه عافروه باستواء خاورې په دی باندې مسواک به استعمال نو به مجلس کراوي خلب صفات بهترینا نه بعد مجلس کراوي همدارنګه په لباس کې هغه لباس چې هغه د مجلس سره مناسب نه وي په هغه لباسو کې هغه کې بند راځي مثال سره روانه برګ جامې دی اغوستي زنانو په شان ته جامې دی اغوستي په داسې لباس کې بند نه کمال هيئتي دې مجلس ته برابر نو ور ابو عرفان صلی خفیه طریقې باندې الله چې نبی رسول الله نبی رسول الله سبحان الله یا مسلمان دا نجسی گنا دا سبحان الله دا تعجب د پاره ذکر کیږي سبحان الله دا تعجب د پاره ذکر کیږي نبی رسول الله سلام هغه تعجب کو کړه ولله معنا دا چې مسلمان دا په پلیتیږي نه مسلمان دا نجسیږي نه نو ته ولې دا کار وکړه او د مجلس نه لاړ ځکه مسلمان کو پاک دی د دې عقیده پاکه ده ظاهر جوارح اندامونه پاک وایا ومن بعد حدثنا ابو بكر بن شعبه قال حدثنا ابو بكر بن فهذا ما يدعو ليوجد فقط ثم جاء فقال كنت ذنبا قال فرم ان المسلم لا ينجس مسلمان دا نجسی ها دی سند یو چې څومره راویان راغلي دا ټول د صوفي اوسیدونکي دي ما سوا د حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه د کدی وخت د مدائن کې تیر کړی نو سند دا ټول کوشش نه وای بیان د ذکر باندې تعالی کې په حال د جنابت کې وغیرها بغیر جنابت نه معاملې ايد الله پر ذکر داخل نه وای ومن بعد حدثنا ابو بكر ومحمد بن علي بن يوسف كما قال ابي سعيد عن ابي بن خالد بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نو دا حدیث دې کې دا ذکر چې د الله ذکر کې تسبیح تهلیل تکبیر تحمید د دې ما سوا نور اذکار چې دا جائز دي په دې باندې اجماع امدارنګا په دې کې اختلاف دی چې قرأت جنوب حیضه کولای شي کنه شي کولای جمهور علما وایي چې جنوب او حیضه په دې دوه باندې قرأت دا حرام دی په دې کې د یو آیات او د بعض آیات فرق نشته بلکې دا ټول حرام نو که یو چې ته جنوب بسم الله الحمدلله وایي مقصود په دې سره قران پاک وي دا غي تلاوت وي دا حرام دی جایز نه که مقصود په دې سره ذکر وي مثلا جنوب سره او د کوي او بسم الله وایي د برکت د پاره د ذکر د پاره نو دا جایز اومدارنګ جنوب حیضه صدا چې هغه لګيږي په ظاهري تلفظ نه کوي خو د دې په دې ځړ کې قران کریم الفاظ ګرځي نو دا جایز دا پروا نه لري کدا ارنګ قران کریم ته ګوري پروا نه لري
دا جائز دی چې هغې ته وګوري دا تلفظ دا په باندې نه کوي غسل کې بسم الله په قصد ذکر باندې وایي دا جایز دی که په قصد دې باندې وایي چې دا د قرآن پاک یو آیت دی بیا دا ناجایز دی او ذکر په هر وخت کې دا جائز دی علی کل احیانه خو بعضې ځایونو کې به ذکر دا مکروه دا کل احیانه بعض ځایونه مستثنا دي لکه بولو ته ناست دي غایطو ته ناست دلته ذکر کې په حالت د جماع کې ذکر کې نو دا مکروه د دې حالاتو نه ما سوا په نور حالاتو کې د دې معنا دا کل احیانه دا معنا ده چې نبی رسول الله په ذکر کوله په داسې حال کې چې پاک هم ذکر کوله د بیاودتو هم ذکر کوله د جنوب هم ذکر کوله کولالو ناس متجع په هر حالت کې نبی رسول الله ذکر کروانو کولالو کفیادو هر حالت کې نبی رسول الله ذکر دا کړی دا معنا مراد البته دا بعد ځایونه نو دا مستثنا دي لکه یو تلاوت دی تلاوت دا د جنوب د پاره ناروا دی یو ذکر دی نو ذکر دا کولای شي بسم الله په قصد ذکر وي الحمدلله په قصد ذکر وي تسبیح او تحمید په قصد ذکر باندې وي دا ویل شي ومن بعد حدث يحيى بن يحيى وابو بكر بن هدي وبعد فقد حكى له سيدنا ابو حدث محمد عن ابي دينار فإن الهويرث بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فرمائے اريد ان اصلي فاتوضا اريد دا استفهام انکاری دی نو معنا دا چې اودس دا هغه چا د فاره دی چې هغه اراده د چا د باندې لري انا لا اريد ان اصلي زه اراده نه لرم چې زه مونږ کومه فتوا چې زه اودس وکړم معنا اريد از اراده لرم معنا زما اراده نشته دي چې زه او مونږ کوم نه اودس وکړم نو معنا دا ده چې پیغمبر دا لازم نه دی چې ته خلانه راوځي او د دې نه راوځي نو قام مخابه ته اودس کې نه مانده وخت راغی به اودس کې هغه نه مخکې ته اودس نه کېږي پروا نه وفي بعض حدث نبي صلى الله عليه وسلم قال حدث سجاد بن عمير عن سيد الكويت رضي الله عنه يقول كنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی رسول الله فرمایلی دې کې به استفهام دا انکاری دي دا دې مراد وضو سره وضو شرعي مراد دي نو لما اصلي فاتح استوجنا زمونکم چې دا اودس وکم یعنی استوجنا زمونکم چې اودس وکم معنا دا د زمون نکوما دې وجنه دا اودس وکم نشته ځکه دا اودس په مانده د پاره دي نو استوجنا او هغه کوم اودس وکم چې بیا مونږ معنا زمون نکوما نو مونږ چې نکوم نو اودس ته جواب دي لهذا دا لازم نه چې کله خامخا اودس کې ورسته وکړ متصل د قضاء حاجت سره متوا پروا نه وفي بعض حدث يحيى بن يقال محمد بن يقال عن ابي دينار قال عن ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء بالمعنى قال فقيل يا رسول الله انت رجل خرجت عن الصلاه فابو جواد هذا المسجد وعنا وانه لم يعرف ذلك وان الرسول عليه باب دې په بیان دي چې جائز دي اصل د محدث بیا او د سره خوراک دا جائز دي او په دې کې کراهیت دا نشته او اودس بالفور لازم نه دي چې ته بیا اودس شوي بیا اودس نه بعد بالفور اودس نوا ځکه دا د تش اودسونه هم نه کوي اودس کې هغه سره مخصوص تا عبادت لکه مثال ته د حدیث الدفتر عظیم او داسې کې ځان ساته مطالعه کې نو داسې کې ځان ساته دغه د دورې په کال باندې ټول سال وته او داسې ګرځي بیا اودس باندې ګرځي لکه چې یا مطالعه کې او یا ناس یا تکرار کې یا کتاب وري ټول اودس او د دې نه ما سیوا چې ته بیا اودس شي نه عبادت کې نه نوافل کې نه کتاب خپلې نه مطالعه کې او تش اودسونه کې تش اودسونه موږ کې دا په اخراج کې داخل دي نو به اودس کې کم از کم خامخا چې زه په اودس ګرځم نه ورپسې به تحیت الوضو دوه رکعات خامخا دوا نو به هیڅ پروا نشته بیا اودس کوه وفي بعض حدث محمد بن عمر بن عمر قال حدثنا واسع بن زهير قال حدثنا سيد بن عبيد بن سلام بن ابي بكر رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث قال له الذي قال ولم يمس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة کړي په دې باندې اجماع چې بیا اودس سره خوراک کوي کار کوي د الله ذکر کوي قران کریم لولي جماع کوي د وجه کې کراهیت دانشته قران احادیث دا په دې باندې دال او اجماع د امت د په دې باندې
وګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عام راوړې شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متویلی هغه خوراک وکړو او به چې جنو د امته نه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې حدیث کې دارا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طعام راوړي او پیری او داس نه کې نبی علیہ السلام یې چې جنو او داس دا خو هغه چا د پاره د اراده مانځل زه خو اراده د مانځل نه لرم زه بس نه او داس وضو شرعي دا خو د مانځل د پاره دی نو مونږ کوم او داس وایي قال رجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توبا حديث بها وكان توبا قال ما أردت وأردت فتوبا ما تعمل أنه تنال سيد الدولة وأنه يقول ذلك يقول القرائن کله چې سړی خلا ته داخليږي نو په دې وخت کې سړی کوم دعا وایي وبه قال حدثني أحمد بن يقال فرحنا له سيدنا وقال يا أيضا أحسن وشير كرام النبي بن سعيد في حديث هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول تقريبا أنت خلا راغلي او د قدیم راغله نو خلا او قریب دا ډول یو معنا ده خلا قریب درحاس دا ټول زید قضای حاجت ته ویل کیږي زید قضای حاجت نو ډول یو الفاظ اللهم اني نو الفاظ په فرض معنا یو شی ده نبی رسول الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث معنا دا چې کله اراده د دخول وشو نبی رسول الله کنيف تا دا دعا و نبی رسول الله سلام دا ویل لکه امام بخاری تصریح کړی په دی باندې کان اذا اراد ان يدخل کله چې نبی رسول الله اراده د دخول خلا دوا دا دعا و پیغمبر رسول الله سلام دا ویل چې دا پناه واړو د خبث او خبائثونه خبث نه مراد ذکر شیطانان دي خبائث نه مراد کونات شیطانات داسې نه مراد سو وی خبث نه مراد هغه شر ده اعوذ د پناه واړو د جانه د خبث نه د شر نه یا د کفر نه او سوینا خبث شیاطین ته ویل کېږي خبائث معاصی ته ویل کېږي پناه واړو د شیطانانو نه او د معاصیونه ابن عربي وایي چې خبث په کلام د عربو کې دا خراب څه ویل کېږي هغه څه ویل کېږي چې هغه خلک بد ګڼي کې نه ګڼي هر شي چې خبرو کې خبث یو بلانه دا خبث الکلام هغه ته ویل کېږي چې کنځلې وکړي خبيث ملت معنا خبيث ملت په ملت کې څه شی دی هغه کفر چې طعام ته نسبت شي د خبث معنا دا چې طعام حرام د طعام دا حرام نو که شراب ته نسبت شي نو معنا دا چې دا او دې کې ضرر دي دا نقصانی وګړي نو هر هغه شی ته ویل کېږي چې هغه عام کلام د عربو کې چې هغه مکروه نو هغه خلبت کېږي ته خبث دا ویل وبه قال حدثنا ابو بكر بن جابر بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي بكر بن عبد الشامي قال وقال ابو بكر بن مسلم قال بعد ذلك انا وجدت باقي په بیان دلیل په دې باندې چې نوم د جانب د نماز یو د سنرا او سره ناس ته په دې باندې او د سنت وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر تدریس سره امام مسلم رحمه الله ذکر کړی نو په دې کې دا نورستا درې سندونه دی دا درې سندونه مفصل نو دلته دا د بصری اوسیدونکو دي د رجال نو دا ډیر کم ذکر کیږي په حدیث کې چې درې سندونه دي متناسق په واسطه دی او درې واړه دي یو پر دې دی علاقه د دې اوسیدونکو قال حدثنا شيبان بن عبد الله حدثنا ابو مالك قال الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن مالك رضي الله عنه عليه وسلم نبی السلام نجی لرجل پټه خبرې کولې پیغمبر علیه السلام د چا کړی او سړي تخصیص کې رنگ ویل کی رجل نجی رجلان نجی رجال نجی نو پټه خبرې کولې د دې حدیث نه معلومه شو چې جماعت ټیم کې ته یو چا سره پټه خصوصي خبرې کې جمع ټیم دی نو دا حاضر دا چای نو خل حاضر دی جمع ته په خبره او د دې حدیث نه معلومه شو چې اقامت وشي نو هغه نه بعد څه خبره کې دا چای خاص کر امور مهمه دا جایز دي لیکن غیر مهمه دا مکروه چې اقامت وشي نو هغه نه بعد ولکه ترکاری باندې چې کیږي ترکاری سره نشي اگر روټي دې پټه کړه ولکه به امام ځان سره وې سمجھته عقل باندې ولکه دیو دې بلار دا هر خبرې دي ولکه سبا ته راځي کنه راځي اته یو ضروري خبرې دي مهم خبرې دي
د دین خبرې دي او ذات خبرې دي چې هغه مستنبشان والا دي هغه وخت ته چا سره کې مثلا ته یو امیر او تا نقل یو خبره درته وشو هلته اقامت شو نو هغې نه بعد تا سره رابطه وشوه چې دلته دلګان دي او موږ یې ایثار کړي دي نو هغې سره دلته دا تا سره مشوره کوم چې موږ څنګه وکړو دوی سره څنګه وکړو اسباب شته نشته وسایل شته نشته موږ کوم ترتیب باندې دي راګېږو په کوم ترتیب دی مردار کوشش دا مهمه مسله ده اقامت دې وویلی شي جمع ته مه ده دا مهمه خبره ده دا وکړو هغې نه بعد مانځه ته لاړ شي یا د یو دین خبره ده مانځه ته روان یو سړی نه تپوس وکړي چې ما اودس کړی دی دغسې دا ځینې داسې کوي دا داسې اودس مې کېږي که نه کېږي و دا مهمه خبره ده دا مسله ورته حل کړه نو هغې نه بعد مانځه ته لاړ شي په مهماتو کې دا چاته اهم فالاهم د امورنا دا به مخکې کې ځکه نبي علیه السلام بعد اقامت نو دې سره خبرې وکړي نو معلومیږي دا چې دلته د امور د دین دا داسې مصلحت دی چې په تقدیم د صلات باندې دې ته نبي علیه السلام ترجیح ورکړه د دین کارونو کې نبی علیه السلام د مانځنه ترجیح ورته ترجیح دا ورته ورکړه ځکه په حدیث عبد الوارث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم يناجي الرجل فما قام الى الصلاه حتى نام القوم تدې پورې قوم دا ورشي دی وخت پورې دی نبی علیہ السلام دا خبر معنا اوږده خبره پیغمبر اسلام دا و د دې حدیث نه چې دی نبی علیہ السلام مناجات کول قوم د شی نو معنا دا چې دا قوم دا ناس دا و د شی دی حدیث نه معلومیږي چې سړی ناسي او د سماجیږي نه او دا مسله دا مختلف فی هذا بعض علماء وایي چې خوب او د په هیڅ حال کې نه مانی په هر حالت کې او دا ماضي نه دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه سعید بن مسیب د دې امام شعبی د دې مسلک مذهب دویم مسلک مذهب دا چې نو دا ناقض دی وجود کل حال چې معنا دا کته په هر حالت کې اول مذهب کې ودشي مستجعان مستلقیان ولاړ هر حالت کې ودشي دویم مذهب دا چې په هیڅ حالت کې او د دانه اس حالت کې او د چې دا ماتي کې په هر حالت اول دار په حالت کې نه ماتي دیم دار په هر حالت کې ماتي معنا در کولاړې کپم ناشته کپو ناشته کپو په ډډه باندې سم تختم ناشته هر څه او د ماتي دا د حسن بصری امام مدني اسحاق بن راوي دا یو قول د امام شافعي مولانا درې مسلک دا چې خوب دو قسم دی او کثیر نام دی او بل قلیل نام دی ډیر خوب او دس ماتي لږ خوب او دس نه ډیر ودش خر ډیر ودش او دس ماتي کما معلومه له ودش به ستر ویډیو وړول هغه دلته چې سبا تناس ودش او بل بدات معنا دا ودی باندې او دس نه ماتي څنګه تلک ودش یو دا چې ډیر ودش وخريږي او دی ودش دی باندې او دس ماتي دا مسلک چې دا امام زهري امام اوزاعي امام مالک امام احمد بن حنبل دا د دې یو روایت امام مالک امام احمد بن حنبل دا امراله څلورم مذهب دار د په هيئت د مصلين باندې ودشوین او د نمازي لکه رکوع حالت کې ودشي سجدي حالت کې ودشي قائم او قاعد ودشي او د نمازي نه مانځ کې او کني کوم مستجعن ودشي مستلقيا چې نه ودشي نو پسدات کین استغبانی ودشوی او د سماجی دا د امام ابو حنیفه مولا داوود ظاهری یو قول د امام شافعی مولا د دې هم دي چې په دې باندې اوسه دا به ماجی پینځم مذهب دار چې خوب باندې اوسه نه ماجی مگر په دوه حالاتو کې ماجی یو په حالت د رکوع کې او بل په حالت د سجدي کې ماجی چې رکوع سجدي حالت کې ماجی نو حالاتو کې نه ماجی دا یو روایت د امام احمد بن حنبل رحمه الله شپږم مسلک او مذهب دار چې خوب او دس نه ماتي مگر یو حالت کې چې حالت د سجدي دی حالت د سجدي دی کې او دس دا ماتي دا یو روایت د امام احمد رحمه الله او احناف وی ګورا چې هيئت د ماندوي سره رکوع کې سجدي کې ولاړ باندې ودشي معلومیږي نه استرخاء د مفاصل نه راغلي که استرخاء د مفاصل راغله به هم د کته ولېږي ته په رکوع سجده کې چې ته ودشي
معلومیږي چې باید استخاده مفاصل نه راغلي استخاده مفاصل راغله دې خو ټینګې نه شي ورډيږي کنه چې ورډيږي نه معلومیږي استخانه راغله او ماتيږي او د استخاده مفاصل باندې هم د ماتيږي نه او مذهب دار چې خوب د او د سنماتي مانده کې په هر حال کې چول شي مانده کې کفرکو کې هر حال چول شي نه ماتيږي او بهر د مانده نه او د سنماتي دا یو قول ضعیف دی امام شافعی رحمه الله او اتم مسلک کو مذهب دار کچیتا پناسته باندې ود شي تا د مقعد د فزمکه باندې کې وي دا نه ماتي دا باندې او د دا ماتيږي نه کچیتا مقعد د فزمکه نه او د ماتي لخو یو کډیر وي که بهر د مانځ نه یو که داخل د مانځ کې دا مذهب د امام شافعی رحمه الله اصل کې دی وجه دار چې دا نو دا ناقص په نفسه نه دی بلکې دا نو دا دلیل د خروج د یو شی یعنی دلیل د خروج د ریح دی کته ودشه دا مقعد په ځمکه باندې دا چې نه ویني غالب دا د خروج د ریح دا موجود دی نو شریعت دا غالب کل محقق ګرځول دا غالب کل محقق ګرځول او کچې ته ممکن وي امکان تا خپل ځمکه باندې خپ برابر ناشتي او زیم پوسټه نو به دې او داس نه ماتيږي غالب دار خروج دی شي نشته لغا ظاهر دار چې تاسو طهارت باقی دا پاتې طهارت دی باقی دا پاتې او اندارنګ په دې باندې اتفاق نه کچې ته یو سره لیونی شي دیوش شي نیشه شي چاس بنګ وي نور سيزونه نشي سيزونه اپین اعلی نور نشي سيزونه استعمال کی دوا استعمال کی او د استعمال کلکوي او کډیر ممکن المقعد غیر مؤذک هغه پسان باندې کوي نه دا پورر والا چر نشه دی وکړه هغه پسان باندې کوي دا په نه پیږي ولکه دا چې بیان دي هغه چې کله چت وایي او په خو سره باندې ناس یو بل سره خبرې کوي ټوک په فادم تو پیږي او لندم تو پیږي او پسان باندې نه پیږي هغه پسان نه پیږي اواز نه دي پسان نه پیږي لګیا وي دا هغه نشه کوي او البته چې دنو دا اکثر سره د دومره نشه شي استخاده مفاصل ریش استخاده مفاصل رااله نو بیا پسان نه پیږي نو او دا د نبی رسول الله خصوصیت دی چې نبی رسول الله او دس په خوب باندې دا نمازي ځکه صحیح حدیث دی ابن عباس رضی الله عنه روایت راغلی نام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى سمعت غطيته د نبی رسول الله سلام د خلو د आवाज مو اورید ثم صلى ولم يتوضا نبی رسول الله سلام او دسیو امدارنګ امام شافعی مولا هغه دا وایي چې په لک خوب باندې خوب دی راغی نو په دې علامه د خوب در باندې راغی غلبه د خوب د باندې راغی نو په دې باندې او دته دانه ما غلبه د خوب راغی در باندې او پورا خوب دراغله دانه اوس که یو سړی شک وکړي چې زه د شوی مکه نه نو د شوی و دې او داس نه ماتي او داسې دانه ماتي او مستحب دار چې او داس دا وکړي ځکه چې اسیم او داس مستحب دی نو و دې مکه نه منو او داس دا وکړي که سړی یقین د خوب شک یو چې زما د مقعد د مکه نه حرکت کړي کنه دی کړي نو به ماتيږي نه او مستحب دار چې او داس دا وکړي مثلا ته په ګاډي کې ډېر کې ناشته مقعد د خب برابر لګولې او هغه نه بعد ناشته او ماخیر کې وځي نو او داس نه ماتيږي او داسو کې نو خبره که یو سړی ناشته په ناشته باندې ازاله د الیتینو دا وشو یا دواړو یا یو د چانه د مکه نه نو اوس وګوره کچېتا د ویخوات او تو ویخ نوی نه غنه مخکې ځای او داس ماتي دغه په داس حل کې ځای له چې ته ودی دا ودی نو او داس ستانه ماتي او کدا الیتین دایله شو بعد الانتباه نو چې بیدار شي نو هغه نه بعد خو خوځندې نو اوس وګوره کستا دا دایله شي ویلي کله ستا شک موجود په وخت د زوال کې شک دی موجود چې اردا مخکې دایله شي ورسته او د استعمالېږي نه په دې باندې او د نمازي او اول دایله شو بیا وښه او د استعمالېږي اول وښه به دایله شو او د استعمال او که یو سړی دا مقعد پر مکه باندې کې یا تفی او شی ته وهره او برابر ناشته نو دی باندې امام شافعی مولا او د سماعتي کې نه
لیکن احناف دا وایي کسړی دا تکی او شي ته وهلې ده په داسې طریقې باندې لو وزیل لسقطه کچې ته اټل لري کې نو سړی پیوزي په دې حالت کې وي ځکه دلته استخاره مفاصل راځي بیا او داس داماتي او کسړی احتبار کړي احتمال ته وي چې صادر راواه او د مخکنی فقو کې واچ عربو په دې باندې جمع کول نو دی باندې او داس ماتي کنه ماتي او سوګي نه ماتيږي ځکه دا د دې نه کسړی شي دا په خلاف راټول کې دا پلغتی ورته وي کپلتی ورته وي هر څه چې ورته مربع شي نو دی باندې او داس نه ماتيږي دی باندې او سو وینا دا هغه چې کوم د احتباء وکړه محتبيان دا د دې لکه مستجيع فشان دا د ولا غراو د سماتيږي د سماتي دریم قول دار وي سړی ته وګوره چې دا نحيف البدن دی که جسيم البدن چې ته نحيف البدن د دې الیتیم په ځمکه باندې برابر وي او د ماتيږي او چې ته لحيم البدن وي نو د دې انطباق په ځمکه باندې راغلي نو او د دا نه ماتي باقي د دې په مابین کې فرق دی خو د احناف دا مسلک کوم دی په هيئت د صلات کې او د نه ماتيږي بغیر د هيئت د صلات نه مستجعان وي مستلقيان وي په داسې حالت کې وي نو او د ماتيږي ځکه دې کې خروج خامخا د شي دا ګمان کوي وبه قال حدثنا ابو جبال بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا شعبة بن الحارث مستقيما فجعل مالك رضي الله عنه قال وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل على حتى قال وصدقت ماذا كفر به وبه قال حدثني يحيى بن الحارث قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا جواد قال قال النبي رضي الله عنه يقول كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوسل قال قوم النبي له من امر قال ايها الله نو عليه وسلم والله دا سرجنا سمعت انسان نو ځکه دې کې اشاره دی کنه چې دا قطاده ساعته کې د مدلسینو او دا شعبه رحمه الله دی په تدریس باندې ډیر سم دی دی ویلي الزنا اهون من التدریس په تدریس چې په حدیثو کې دین زنا چې نه آسان نو دا ثابت دی چې مدلس چې کله عن کوی دا قابل د حجت نه ته څه سمعتو ونه نو شعبه نو دلته دګي دا وایي چې دا حدیث دا د قطادتنا ثابت دی لفظ سماع ذکر کوي ذکر ظاهر دار د قطادت حال شعبه معلوم نو دی وجنا دلته الله باندې قسم وکړ چې قسم فلا تبارک وتعالى باندې پرم چې سماع ثابت وایا وبه قال حدثنا احمد بن زيد بن سهل قال حدثنا حجر قال حدثنا حماد بن خالد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال وقيمت صلاه العشاء فقال رجل من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا من قبل وضع في القبر ثم صلوا اللهم صل على دا مسلم شریف دا کتاب الصلاه ترا ورسید او ما د ویلو چې دې بعد خنداسي چې هغه کتاب الطهارت باندې ګورئ مقدمه وی او هغه بعد کتاب الایمان وی بعد دینو کې نو هغه کتاب الصلاه پورې ویل کی دې ما سیوا دا نو احادیث نن چې سبق ویلي دا په ابو داود شریف کې اول صفحه کې دیمه صفحه کې مکمل لا تیر شي او تر درېمه څلورمه صفحه کې نو احادیث دا مقرر دی او دې کې شک نشته چې سړی کتاب کوی نو دا لري راځي نو دا مسلم شریف چې پاندې طریقې باندې سړی وی لکه وسوي پانه یو نیمه سبق آسانه لري راځي دوه پانه دې کې شک نشته چې ټول کتابونه کې اول مسلم خلاص چا به کی تمت ته ورسه نو هم خلاص خو دلته اوس مشکل څه ګرځا ده دلته د نور کتابونه پاتې او ته حدیث شریف چې نه هغه پاتې مسلم جلد ثانی پاتې مستشاده منګه وتا ټیم زیاتو نو باندې مندري لري د یو تدي او چې د 2 بجو په وسبق کوي نو هم مشکله لکه باید امامتون لري مثال کارون لري التمنه کې لکه چې وشلبان دي کو یو ول تبوري چې بس وي نو چې 2 بجو ته کې خو خامخا وای چې یاره دا خو ډېر نه وخت دی جمی ورځي دی نو په کوم سلو درنی می مسګي ټول مېن یو ونی مګنټه کې چې اختیار خورا کې وي چې اوس کو دسو کې یا ماضی ګرځي نو بل کار پکې نه نو مخکې
هم موږ دا څه چې دې پر موږ بویل هغه نه بعد موږ ته حدیث شریف شروع او دا ورځ نن دی او کدا سي دې ورځ دی بیا پکې ضرور کتاب کېده دغه زمونږ ټیم په ټول داسې دی چې قوت لا يموت اوس په وان یول لسته او وان یول لسته او د چې ویني مې دی ورسو یې ویني مې تا نو هم په وان دوه ټینګي هم چې ویني مې ته او کله باندې بس په باندې بس هر وخت 15 منټه کې دلته راشي نو بیا هغه په باندې نه پوره کیږي 15 منټه د پاسه 2 منټه کومره ټیم چې دی نه راځي نو مخکې داسې طریقو معمول نو اوس کوي چې راځي بسم الله 2 بجو ته رسول دا خو ځان ته خبره او کوي چې نه 2 بجو ته نشو رسولې او کتاب چې له مقرر دی ځکه چې هغه احادیث دي دا تیر شوی دي فالته ترمذی شریف کې هم تیر شوی مفصلا ابو داود کې تاسو ویلي دي نو بیا به دا څه کوي په دې باندې بیا څه حوی شي استاد فقط ما هو ز په خپل د دې قائل خپل چې سړی وسوي چې یو کتاب پرې نه حدیث څه کې د فنونو کې چې یو کتاب پرې نه په دې فنونو الکه یو کال د ورسته فارغ شي خو مطمئن فارغ او یو کال چې ورسته فارغ شي او نور لزالي ویلي نه د تکیل چې دا څنګه دی ول دا څنګه مولوی کده تچار او کې خو د خیر کوي ما خو نه دی قبل کتاب د تراو سلمه د تراو ملاسن د تراو کې خو د خیر کوي ها یېږي په ځان باندې حتی تقول دایما دیم چې خلاصې درته کې فند نو هم په ځان باندې ویلي شروع ته صلات درته کې خو نه په ځان ویلي ځکه کتاب لکوي کډیر وی زید ویلو قائل کتاب ویل چې هر قسم کتاب ویل لیکل نو ویل نه ویل خدي سره مطمئن د شاه منصور کې موږ طالبان هغه میزان سره کوی دا نحو دا کتابونه شروع کوو موږ مرګریو نو دې مشوره وکړه چې یو کتاب وته ټول شروع کوو اوس میزان سره کو او هدایت نحو لري فرق نه ځکه میزان سره په اسانه دی مفهومانه یا د نحو صح کتاب د دویمه درجه کتاب دا میزان سره ما په خپل طالبي کې نو لري چې دا میزان سره په یاد کړم مال خدای دې خیر خیر خبره مې جوړه کوشش مې داسې وکړم چې هدایت نحو ما شروع کړه میزان سره مې میزان سره پرانه دې سره او هدایت نحو شروع کړه دا هم ویل ویل نو ویل د کتاب دا ډېر فرق لري هر کتاب د سره کوی خدای نه چې دلته دا وخت دا ټیم دا تقاضا نه کې دا ټیم دا سره دا څه نشي کېدای چې مدرسه کې مکمل نظری سره چې دنه 2 بجو ته ورته طالبان فارغي د غب تر لنګر نه ترکاری رواه نه اخره کی دلته څوک په خونه راځي څوک شرکت نه راځي څوک سرډیونه راځي څوک تخبري نه راځي نو ریتم ګدا شي مشکلات نه دوه خبرې یا په قدرو تو حدیث شریف شروع کوو او یا بنو ټیم زیاته بل څه خیر حدیث شریف نو سید ابو غالب دار چې تو هڅه دا چې ماشومي چې دا روحي والا بډيري صحیح ده تبانه به ان شاء الله روحي شریف چې جنو دا شروع نو روحي شریف هغه به سبانه د خیره سره شروع مدرسه کې وی نو مدرسې نه بواله ځکه سبا چا شنبه ورځ شروع ورځ سبب شروع او بیا یو ورځ دوره د فصل مصنف حالات کې لګي نو دوره ودا کتابونه واخلي نو خالی ورځ نو بیا کتاب د خیره سره شروع یو ورځ دوره دا د احوال ویو چې د کتابونو برابر کې سبانه به حوی شي ان شاء الله نو دا به شروع دی او بیا مونږ چې ټول کتابونه ختم کړو هغه نه بعد بیا عمومي دعا اخر کې چې ټول کتابونه ختم کړو په ژوند دی ورو ان شاء الله او واسه مختصر به وکړو د کتاب متعلق الحمدلله رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله دې تفسیرات زموږ معاف الله دې کتاب امام مسلم د دې قبر الله منور کړي د دې چې څومره استادان دي د دې شاګردان دي د دې سلسله د سند تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې الله ټول چې څومره وفات شي الله مغفرت ورکړي. الله دې کتاب کې سا خدمت کړي حاشیه دی باندې کړي شروح دی باندې کړي دې کتاب خدمت کړي الله درجات عالیه ورکړي. الله دې دا خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دا ټول طالبان دا کتاب کوی الله په دې کې د درس او تدریس توفیق نصیب کړي. الله دا کوم کتاب چې باقی پاتې دي او عذر د وجه نه باقی پاتې دي الله په دې کې د دې حافظې کولاو یا الله په دې کې د درس او تدریس توفیق نصیب کړي. یا الله تبارک وتعالى موږ نه کوم کوتاهي شي په ویلو کې په الفاظو کې په معنا کې سهول وی که آمدن وی چې په هر طریقې باندې وی چونکې دا د پیغمبر اسلام احادیث مبارکه دي الله مون ته معافي وي. یا الله دې په مطالعه کې د دې په اصلو کې د دې په نقص ولاله کې یا الله مون کوم بیا د بي شي الله مون ټول ته معاف. یا الله تبارک وتعالى زمونږ دا ویل زمونږ دا نه صدا ولاله الله د خپل رضا سبب وګرځي. یا الله تبارک وتعالى مونږ د شرونو د فسادونو نه ساتي. یا الله تبارک وتعالى موږ څومره ګناهونه کړی وي الله موږ دې عاجز یو. الله تبارک وتعالى ستاسو دربار کې لاسونه نیولې ټول ګناهونه راته معاف. څومره اسلاف مشران زموږ استادان ژوندي دي الله درا غوونه ورکړي. څومره وفات شوي دي الله تبارک وتعالى قبول یې منور کړي. الله دا لوی سفر آسان او خاص کر قیامت الانوار شي چې وفات شوي هغه ته الله لوی سفر آسان کړي. څومره دینی خدمات کړي درجه د قبولیت ورکړي. الله تبارک وتعالى دا مشنان علما دا مخلص علما دا دیندار علما دا زموږ سر نه کوي. الله تبارک وتعالى لوی ګڼ ورته ورکړي. مخکې سره یې شي وفات شوي کنه دا لوی بزرگان علما الله ټول مغفرت نصیب. الله تفسیرات ګناونه معاف کړي. تاسو تدریس کړی وي یا الله تصنیفات کړی وي بیانونه کړی وي دعوت او تبلیغ کړی دی یا الله هر څه چې کړی دی ټول ته درجه د قبولیت ورکړي. الله زمونږ اعمال د ریاض سبحانه وتعالى وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد